सूरत अनफाल आयात नंबर 50। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मखियातुनु की हालात द मुनाफिकानो द काफिरानो अगा हालात जिक्र शो कि द दुनिया सरे ताल्लुक़ यानी हालात दुनियावी। वदी आयात करीमा की द दुई हालात जिक्र कई पे वक्त ज़नकदन او دا آیات کریمه یا خو په خپل عموم باندې ده د ټولو کافرانو سره تعلق ده او یا خاص کر د بدر د هغه کافرانو سره تعلق ده چې په بدر کې هغه قتل شو. الله فرمای ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ولو ترى کچره ته وګوره اے پیغمبره اذ يتوفى الذين كفروا کله چې روح اخلي داغه خلقنا کفروا چې هغه کفر کړه ده الملائکه ملائک یعنی ملائک د کافرانو نه روح اخلي يضربون وجوههم وادبارهم وهي وجوههم مخونه د دوی و ادبارهم او شاگان د دوی. نو کم کافران چې د بدر په میدان کې قتل شو نو چون کې د مسلمانانو مدد ته ملائک راغلي نو هغه ملائکو په دوی باندې د دوی په مخونو باندې او د دوی په شاگانو باندې گزارونه کول. تخصیص د دې دوو ځایونو دا د ډېرې بې عزتۍ دپاره ده او یادا چې مخ او شا ذکر شوې ده مراد ترې نه ټول اعضا او ټول بدن د دوی ده او یا د دې آیات کریمه تعلق د عام کافرانو سره ده. عام کافران چې کله هغوی مړه کېږي او د هغوی نه روح ملائک قبض کوي نو چې کوم ملائک راځي ناغی سره د اوسپنو ګروزونه نو هغه په دوی باندې گزارونه کوي په مخونو باندې او په ملاګانو باندې وਹੀ. نو فرمای ولو ترى اذ يتوفى الذين د مرګ په وخت کې وਹੀ. نو سوال دا دی چې دا خو عام انسانان نه ګوري. جواب دا ده چې دا وخت دیتا د زنکدن وخت وای او دا د برزخ ژوند او برزخ پردې ته ویل کېږي. نو دغه حالات الله پاک د عام انسانانو نه پټ ساتلي دي. عام خلق هغه وخت چې د کافرانو سره موجود او د هغه نه روحونه اخیستل کېږي هغه ملائک وਹੀ لیکن عام خلق ته نه ښکاري. لکه قبر کې چې یو کافر ته یو ګناهګار ته عذاب ملاويږي نو هغه چون کې برزخی زندگی ده نو هغه ته عذاب ملاويږي په تکلیف کې وي لیکن عام خلق هغه نه ګوري. د قبر عذاب د قران کریم د آیاتونو او د احادیث مبارکه او ثابت. الله فرمای النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار د فرعونیان مبارک الله فرمای النار يعرضون عليها اور پیش کولای شي دا فرعونیان پاغي اور باندې سحر او ماخام. ويوم تقوم الساعه
او الله فرمایي کله چې بیا قیامت قائم شي نو الله به ملائکه ته وایي ادخلوا آل فرعون داخل کوي فرعونیان اشد العذاب صح عذاب. نو دلته د دوو عذابونو ذکر دی. یو عذاب چې دوی ته پیش کیږي سحر او ماښام، بیا ورپسې عذاب د آخرت ذکر دی. او دا دواړه عذابونه په عطف ذکر شوي، عطف تقاضا د تغایر کوي. نو مخکنی عذاب غیر دا غدویم عذاب. نو اول عذاب چې دوی ته سحر او ماښام دوی پاغي پیش کولای شي نو هغه عذاب د قبر ده. او حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي عذاب القبر حق، د قبر عذاب حق ده. او فرمایي استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، تاسو د تشو بول نزان ساتي ځکه عام عذاب قبر کې چې سړی مبتلا کیږي نو یو سبب دغه ده. نبی علیہ السلام یو دو قبرونو باندې تیرېده نو وی فرمایل چې دا دواړه قبرونو والا په عذاب کې مبتلا دي. به و فرمایل چې دا یو د عذاب سبب چغلی ده چې د چغلی کوله د خلکو په منځ کې به د یو خبر یو توړي د بل به بل توړي. نو دا غي د وجه نه په عذاب کې مبتلا ده. او دا بل کس د بت شوبول نزان نه ساتي د دې وجه نه په عذاب کې مبتلا ده. بهر حال الله فرمایي ولو ترى کچری وګوري ته پیغمبره د قبر عذاب یا د برزخ عذاب عام خلق تعالی پاک نه خای. د دې وجه نه الله پیغمبر ته وایي کته د دوی دا حال وګوري چې کوم وخت دوی ملائک وحی او د دوی نه روح قبض کوي. ولو ترى کچری وګوري ته پیغمبره اذ يتوفى الذين کله چې روح اخلي الذين كفروا داغه خلقنا چې هغه کفر کړی دی څوک روح اخلي الملائکه ملائک. نو الله فرمای یضربون وجوههم وهي وجوههم مخنا د دوی او ادبارهم او شاګانې د دوی وذوقوا عذاب الحريق او وذوقوا او بویل شدویتا اسکی عذاب الحريق عذاب سوزون کے حریق سوزون کے چې ظاهر او باطن دواړه سوزي. ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید. دی آیات کریمه کې سبب د دوی د عذاب ذکر دی چې دو سببونه دي. یو دا چې دا د دوی د خپل لاسونو ګټه ده چې دا کوم عذاب دوی ته ملاوي، یعنی دنیا کې دوی بد عملونه کړی دي، ظلمونه کړی دي، زیاتې کړی دي، نو دا غي په وجه دوی ته عذاب ملاوي. او دویم عدل د الله ده، د الله د عدل د وجه دوی ته عذاب ملاوي. الله فرمایي ذالک دا عذاب د دوی په دی وجه ده بما قدمت ایدیکم. ذالک دا عذاب بما فسبب د هغه عملونو د قدمت ایدیکم چې مخکې لګلې دي لاسونو تاسو. ګناهونه یوازې په لاسونو نه کیږي، په نورو اندامونو هم کیږي، لیکن د زیاتو ګناهونو تعلق د لاسونو سره ده. د دې وجه نه د لاسونو ذکر شوی یا ذکر د لاسونو ده او مراد د ټول اندامونه ده. وان الله او یقینا الله تعالی ليس بظلام للعبید، نه د ظلم کوونکی للعبید د خپل بندگانو سره. دا دوی ته کوم عذاب ملاويږي دا عدل د الله ده. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. دی آیات کریمه کې تشبیه ذکر کوي د موجوده کافرانو د مخکینو کافرانو سره، چې دا کافران او مخکینی کافران د دې دواړو عادتونه یو دي. په کفر کولو کې د دوی او د هغوی عادت یو دی. دغه شان په عذاب کې د دوی او د هغوی حال یو شان دی. الله فرمایي کدأب آل فرعون، الله فرمایي حال د فرعون کدأب آل فرعون حال د دې کافرانو
پشان د حال د فرعونانو ده والذین او داغ خلقو من قبلهم چې د دوی نه مخکیو الله فرمای کفروا بآیات الله کفروا چاغی کفر کړو په آیاتونو د الله فاخذهم الله ونول الله تعالی غوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو دا غوی معلومیږي دا چې کفر کول دې سره ډېر ګناهونه راځي ځکه مخکې ذکر ک کفروا بآیات الله او صلی الله فرمای وینول بذنوبهم په ډېرو ګناهونو نو د کفر سره د ډېرو ګناهونو تړون دې ډېر ګناهونه ور سره تړلې شوی دي فاخذهم الله والله فرمای ونول اغیلر الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو دا غوي ان الله یقینا الله تعالی قوی زور ور ذات ده طاقت ور ذات ده شدید العقاب او سخت عذاب والا ده ذالک بان الله ذالک دا آیات کریمه یا خو تفسیر ده د لیس بظلام للعبید چې الله ظلم نه کوي د خپل بندگانو سره دلته تفصیل ذکر شوی یادا چې مخکې آیات کې عذاب ذکر شو دی آیات کریمه کې دغه عذاب سبب ذکر شوی دریم دا چې په دې کې جواب دی او سوال دی سوال دا دی چې دا کفر خو دی کافرانو محکم کو نو مخکې ولی الله پاک دا عذاب نه ورکو چې اوس الله پاک د بدر په میدان کې دا عذاب ورک نو دا کفر خودی محکم کو نو جواب دا دی چې کفر اگر کډیر بد حالت دی او ډیر لوی جرم خو لیکن د دې کفر سره سره الله پاک دوی ته د مکی کافرانو ته امن امر کړ او د دنیا نعمتونه امر کړو لیکن کله چې آخري پیغمبر راغی او قران په نازل شو نو دوی په کفر کې نورم زیات شو د دوی کفر نورم زیات شو جرمونه نورم زیات شو نو الله رب العالمین هغه نعمت بیا په عذاب باندې بدل کړ او قانون د الله رب العالمین دار چې دی آیات کې ذکر ده چې الله پاک کم قوم ته یو نعمت ورکړي یا کم قوم ته نعمتونه ورکړي اگر نه بدلی الله پاک ترغه پوره چې ترسو پوره هغه خلق خپل عقیده بدل نه کړي او ترسو پوره چې هغه خلق خپل عملونه بدل نه کړي نو پدې کې دا هم داخل چې اوسړی مخکې نیک عملونه کوي او بیا بد عملونه شروع کی نو کم نعمت چې الله پاک مخکې د تورکو هغه نعمت الله په عذاب باندې بدلای او یادا چې مخکې یو قوم کفر کو او اوس هغه کفر نورم زیات نو الله پاک هغه نعمت چې مخکې دوی تورکو هغه په عذاب بدلای یادا چې مخکې دوی بد عملونه کول هغه بد عملونه دوی نورم زیات نو الله رب العالمین خپل نعمت بیا په عذاب باندې بدلای لکه فرعونیان ته الله پاک نعمتونه ورکړیو د مصر وطن آباد وطن د نعمتونو نډک وطن د چینو او د نهرونو نډک وطن الله پاک ورکړیو او دوی په بنی اسرائیل باندې ظلمونه کول خو بیا چې کله موسی علیہ السلام راغ دوی ته دعوت شروع دوی د الله دین ترا بلل او ورته فرمایلی چې دا بنی اسرائیل دی باندې ظلم مکوئ لیکن دوی د دې پیغمبر په ځای د دې چې خبره یې منلې و دوی د موسی علیہ السلام مخالفت وکړه او داغه مقابله ترا پاسه ده هغه ته ساحر او جادوګر وی داغه د قتل سازشونه برابر کړ نو الله رب العالمین هغه نعمتونه چې دوی ته ورکړي واغه الله په عذاب بدل کړ الله رب العالمین په بحر قلزم کې سره د لخر نه ټول هلاک دغه شان د مکی کافرانو اگر که د جاهلیت په زمانہ کې کفر کو په شرک مبتلا
خود دې سره سره بعض کارونه هم کول یو دا چې صله رحمی کوله خپلوانو سره خپلولی پالل دویم دا چې خلکو ته ډوډۍ ورکوله او حاجیانو ته به اوبه ورکولې د حاجیانو خدمت وکاو او دریم دا چې د بیت الله تعظیم د دوی په زړه کې اگر کو کافرانو او مشرکان خود کافرانو دغه مشرک د مکی مشرکانو په زړونو کې د بیت الله احترام او د بیت الله خدمت په خپل یو سعادت ګڼه نو الله پاک دوی ته دغه نیکو کارونو په وجه باندې د دنیا نعمتونه مرکړه او د دین نعمت مرکړه د دنیا نعمتونه خداو چې هغه قافلې چې هغه په شام ته یا یمن ته به سفر کولې نو لارې کې دشتو بیابانونو د هر چا قافلې به لټ کېدي محفوظ بنه پات کېدي لیکن د مکی د خلکو چې کومه قافلې بدلې شام ته یمن ته شپې به په دشتو بیابان کې راتلې خو چا به ورته سو نه ویلې د دې وجنه چې دا د بیت الله خدمتګاران په یخنۍ کې بدوی یمن ته سفر کو هجرت سفر به کو د تجارت یمن ګرم او په ګرمۍ کې به شام ته سفر کو شام یخ پلارو کې بالکل امن و دوی ته نو دا نعمت الله پاک دوی ته ورکړو الله فرمایي لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف محبت د قریشو اغیبا سفر کو په یخنی او په ګرمۍ کې سفر د تجارت بهرحال تفصیل به په خپل ځای راځي نو دا دنیوي نعمت او دینی نعمت الله پاک دا ورک چې په دنیا کې هیڅ چاته نه ورکړي الله پاک آخري پیغمبر راولېږي په دوی کې د دوی په خاندان د دوی په قوم کې د دوی په جبه باندې چې هغه سید الاولین والآخرین دی د ټولو پیغمبرانو سردار خاتم النبیین او د دې سره سره الله پاک یو عظیم کتاب ورکړ چې هغه قران دی او هغه د ټولو کتابونو سردار نو دا لوی لوی نعمتونه الله پاک ورکړ په ځای د دوی چې دوی شکریا ادا کړی وای دوی ایمان راوړی وای دوی غاړه یې خوي آخري پیغمبر ته آخري کتاب ته لیکن دوی ناشکری وکړه دوی داغه پیغمبر په مقابله کې را پاسې داغه مخالفت وکړه هغه سره د دشمنی اعلان وکړ او هغه نیک کارونه چې دوی کول هغه کې تغییر وکړ د خپلوانو سره خپلولی پالله اوس د اسلام په وجه باندې چاغي کې بعض خلک مسلمانان شو د دوی ورور بو هغه به ظلم کو پلار به او هغه به ظلم کو خپلوان به او هغه باندې به ظلم کو چې تا اسلام ولې قبول کړه ولې د خپل پلار او نیکه دین پرې خو د چاغه بت پرستی وا دویم دوی د بیت الله تبه چې کوم حاجان راتل نو داغي خدمت به کوي هغه ته به وبو ورکولې هغه ته به ډوډۍ ورکوله دوی داغي خلاف کار وکړ چې کوم خلکو په پیغمبر باندې ایمان راوړل دوی یو معاهده وکړه چې دوی باندې خرید او فروخت بالکل بند کړي شیعه ابي طالب ورته وای دا یو دره هغه دره کې دغه مسلمانان راګیر کړي او تقریبا 3 کالو پورې دا غي سره خرید او فروخت بندو نو دا ظلم وکړ او دریم مخکې د بیت الله خدمت کو د اسلام دراتلو نه پسې خلق د بیت الله نه منع کول نو هغه بد خکارونه په بدو کارونو باندې بدل کړ نو الله پاک عذاب په نازل کړ اوس مونږ ته هم دا تعلیم دی چې یو سړی هغه نیک اعمال کوي خکارونه کوي او هغه دا خکارونه او نیک اعمال په بدو باندې بدل کړ نو دا الله نعمتونه بدر باندې بدل شي او دا الله عذابونه بدر ته متوجي شي الله فرمای ذالک دا عذاب دی وجبان دی او بان الله چې یقینا الله تعالی لم یکو مغیرا ند
بدلون کې نعمتن د یو نعمت انعمها چې کړه وی هغه نعمت علی قوم په یو قوم باندې حتا یغیروا تر دې پوری چاغي بدل کی ما هغه عقیده په انفسهم چې د دوی په زړونو کې دا وان الله یا هغه عملونه چې دوی کول وان الله ويقینا الله تعالی سميع عليم اوریدون کې د یو په ذات ده کذا بآل فرعون دلته بیا تشبیه ذکر شوی دا د موجوده کافرانو د مخکینو کافرانو سره خدا تکرار نه ده په مخکې آیات او دې کې فرق ده مخکې آیات کې د موجوده کافرانو تشبیه وا د مخکینو کافرانو سره په عادت د کفر کې چې دوی کفر کوي نو هغه هم کفر کوي او په دې آیات کریمه کې د دوی تشبیه ذکر شوی د مخکینو کافرانو سره په بدلولو د نعمت سره په بدلیدو د نعمت سره یا په بدلولو د مخکینو اعمال سره او یا مخکی د دوی کفر ذکر شو دی آیات کې تکذیب ذکر کیږي یعنی مخکی آیات کې تشبیه په کفر کې وا دی آیات کریمه کې تشبیه دا په تکذیب کې په نسبت د دروغو کې نو دا زیاتواله ده په کفر کې یا مخکی آیات کې اجمالاً عذاب ذکر شو د دوی د پاره دی آیات کی تفصیل دا عذاب ہے فرمائے کذا بآل فرعون اللہ فرمائے حال د دې کافرانو پشان د حال د فرعونانو ده والذین وداغ خلقوا من قبلهم چې د دوی نمخ کې وکذبوا بآیات ربهم چاغي نسبت دروغ کو آیاتونو طرف پلتا اللہ فرمائے فاهلکناهم هلاك موږ غیلرا بذنوبهم فسبب د گناهونو داوي واغرقنا الله فرمای غرق موږ آل فرعونیان الله فرمای وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان بیا ګوري دوباره ولو تراک شریط وګوري پیغمبر اذ يتوفى الذين کلچی روح اخلی داغ خلقنا کفرو چاغي کفر کړه ده الملائکه ملائک یضربون چ وهي وجوههم مخنا داغوی و ادبارهم او شاگان داغوی وذوقوا او بویل شدویتا اسکی عذاب الحریق عذاب سزون کے اللہ فرمائی ذالک دا عذاب بما فسبب دا اغا عملون دا قدمت ایدیکم چمخ کلی گلی دی لاسنو ستاسو وان اللہ ویقنان اللہ تعالی لیس بظلام للعبید نده ظلم کون کے دا بندگان اخبر سرا کدا اب آل فرعون اللہ فرمائی حال دا دوی پشان دا حال دا فرعونیانو دے والذین او داغ خلقو من قبلهم چت دوی نمخکیو کفروا بآیات اللہ چاگئی کفر کڑیو پایاتونو دا اللہ فاخذهم اللہ کنی والاللہ تعالی غیلرا بدنوبهم فسبب دا گناہونو داغوی ان اللہ یقینا اللہ تعالی قوی شدید العقاب قوی سخت طاقت والا دے شدید العقاب سخت عذاب والا دے ذالک اللہ فرمائے دا عذاب دی وجہ بان اللہ یقینا اللہ تعالی لم یکو ندے مغیرا بدلون کے نعمت دیو نعمت انعمها چکڑے ویا نعمت علی قوم پہ قوم حتی یغیروا تردی چی بدل کیا گئی ما هغه عقیده بانفسهم چې دا غي پزړونو کې دا وان الله ويقينا الله تعالی سميع عليم اوریدون کې ذات دی علیم او پویا ذات دی کذا بآل فرعون الله فرمای حال د دوی پشان د حال د فرعونانو دی والذین او داغ خلقو من قبلهم چې د دوی مخ کې تیر شوی کذبوا بآیات ربهم چاغی نسبت دروغ کړو آیاتونو در خپلتا الله فرمای فاهلکناهم هلاك مونږه غیلرا بذنوبهم فسبب د گناهونو دا غي واغرقنا آل فرعون او الله فرمای غرق مونږه فرعونیان وکل كانوا ظالمین او الله فرمای و دا ټول ظالمان واخر دعوانا الحمد